دا دلیل عقلی دی چې د نفي د شرک په شرک اعتقادي باندې ذکر کیږي. یعنی دومره لوی منعم ذات چې په تاسو باندې دومره انعامات کړي دي چې غوږونه درله درکړي دي چې په دې باندې تاسو اورېدل کوئ، سترګې درکړي دي چې په دې باندې تاسو لیدل کوئ، زړه او دماغ یې درکړي چې په دې باندې تاسو سوچ کوئ، نو تاسو د الله تعالی شکر نه ادا کوئ او تاسو ډېر کم شکر کو د الله تعالی مو ادا کړی نو دا به ټیک کو. نو تاسو نه غوندګي شکر د الله تعالی نه دی ادا کړی. او حال دا دی چې دا نعمتونه درکړي دي نو د دې شکر دا دی چې تاسو چې کوم دی ایمان راوړئ او د شرک نه چې کوم دی توبه وباسئ. او چې کوم نعمت الله درکړي دي نو څنګه الله تعالی حکم کړی چې اک شان دي تاسو استعمال کړئ. غوږونه دي نو په دې غوږونو باندې تاسو حق واورئ، قرآن په واورئ. سترګې الله درکړي په دې باندې حق ووینئ، چې کوم الله حکم کړی هغه به ووینئ. او چې د کوم څیز الله حکم کړی چې دې ته مه ګورئ نو هلته به نه ګورئ. زړه او دماغ الله درکړي نو په دې باندې د الله تعالی په مخلوقاتو کې سوچ او بچار وکړئ، سوچونه وکړئ چې خدای د اسمان څومره غټ پیدا کړی دی، څومره ښکلی پیدا کړی دی. نو دا ټول چې الله تعالی دومره انعامات کړي دي نو پکار ده چې تاسو شکر ادا کړئ. او شکر د دې دا چې لومړی تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې. یعنی الله تعالی تاسو په دې ځمکه کې خواره کړي یې، ستاسو نسل یې ډېر کړی دی او بیا دوباره عمر تک به هغه الله تعالی طرف ته په ورځ د قیامت په ټول الله طرف ته راجمع کېږئ او الله تعالی له به د خپلو کړو حساب او کتاب ورکوئ. یعنی هغه الله چې هغه ژوندي کول کوي، هغه مړه کول کوي، د نش نه انسان شته کو. انسان ماشوم الله تعالی پیدا کی، د مور په خېټه کې دغه تربیت کوي، بیا د دنیا په خېټه کې دغه تربیت کوي. نو دا پیدا کول هم الله تعالی کوي او بیا د مړه کول هم الله تعالی کوي. او په دې شپه او ورځ کې دا اختلاف راوستل، دا بدلون راوستل دا هم الله تعالی کوي. کله شپه راولي، کله ورځ راولي. 21مه سپاره کې غالبا الله تعالی فرمایي خو زه تاسو باندې ټوله ورځ دا در باندې ورځ کوم او ستاسو دپاره د شپې دپاره د آرام دپاره شپه در باندې څوک زه در باندې شپه نه راولم. نو بل اله ستاسو شته دی چې تاسو باندې شپه راولي او ټوله ورځ در باندې شپه، ټوله شپه در باندې شپه کومه ټول عمر. نو ستاسو بل اله شته دی چې تاسو باندې ورځ راولي د معاش دپاره. نو دا شپه راوستل او ورځ راوستل دا هم الله تعالی راولي. او بیا په دې کې دا بدلون کله شپې اوږدېږي، کله ورځې اوږدېږي، دا بدلون هم الله تعالی راولي. د ټولې دنیا خلق راغون شي نو په دې کې بل څوک بدلون نشي راوستي، صرف الله تعالی داسې ذات دی چې په دې شپو کې بدلون راولي او په دې ورځو کې. د دومره نعمتونو د الله تعالی د دومره قدرتونو باوجود دا ظالمان وي اړومبنو خلکو دی د ړومبنو خلکو په شان دي. دا اوسني کافران چې دي نو دا د مخکنو کافرانو په شان دي خبره کوي. خبره څه وه؟ خبره دا وه چې د مرګ نه د وروستو د زندګۍ نه به انکار کو، د قیامت نه به انکار کو، د جنت جهنم نه به انکار کو او هغه انکار به یې داسې کو. دا به دی استفهام انکاري دی. دی به د انکار دپاره دا خبره کوله چې آیا موږ مړه شو او بیا موږ خاورې شو او اډوکي شو نو آیا موږ به دوباره ژوندي کېږو؟ دا خبره خو چې کوم دی عقل نه مني. موږ دوباره ژوندي کېدل بیا پکې نشته دی. نو د دوباره ژوندي کېدو نه به انکار کو. نو څنګه به چې مشرکین مکه و هغوی به د دوباره ژوند نه انکار کو، نو دقه شان د دې نه مخکې مشران چې تېر شوي نو دوی به هم د هغوی خبره کوله. هغوی به هم دقه شان دی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، آیا موږ به دوباره ژوندي کېږو؟ دې مشرکانو به هم د مخکنو مشرکانو په شان خبره کوله چې موږ مړه شو، خاورې شو، اډوکي شو، نو بیا دوباره ژوندي کېدل نشته. څنګه به انسان دوباره ژوندي کېږي؟ دا خبره به یې کوله. دی به وي زموږ مشرانو ته هم خلکو دا وعده به پیغمبرانو کوله چې تاسو به دوباره ژوندي کېږئ او الله تعالی به سره حساب و کتاب کوي. او موږ سره هم نبي علیه السلام دوی ته موږ سره هم موږ سره ته وعدې کوي. نو دا مخکنو پیغمبرانو وعدې هم علیاذ بالله دروغ وي او ستا دا وعده هم علیاذ بالله دروغ ده. موږ خو څه ونه لیدو، دا خو د مخکې نه دا وعدې را روانې دي او موږ ته وایي تاسو به دوباره ژوندي کېږئ. نو موږ خو یو کس ونه لید چې د آخرت نه دوباره دنیا ته راغی. دا خبره خو رښتیا نه شوله. دا ټولې خبرې ستاسو دا چې دي والعیاذ بالله دا د دروغو کیسې دي د پخوانو خلکو. پخواني خلک به چې کېناستو یو بل ته به کیسې کولې د دروغو، دیو داسې شوه، ښاپېری داسې شوه. دا د دروغو کیسې چې کوم دي تاسو کوئ والعیاذ بالله. مشرکانو چې کله دا خبره وکړله چې لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، چې موږ سره هم دا وعدې کړې شوي دي او زموږ مشرانو سره هم دا وعدې کړې شوي دي، خو دا وعدې ټولو د دروغو وعدې وي او دا د پخوانو خلکو د دروغو کیسې وي، هغه رښتیا نه شولې، قیامت خو رانغی. نو الله تعالی جواب ورکړو. نبی علیہ السلام د الله تعالی فرمایي چې دا هر څه اختیار الله تعالی سره دی.
د ځمکې اختیار په ځمکه کې چې څه دي دا ټول ملکیت ته الله تعالی دی او دا خبره منئ نو دکه الله تعالی به تاسو دوباره بیا ژوندي کړي. دا څه چې په دې دنیا کې دي دا ټول د الله تعالی ملکیت دی، په دې ټولو باندې د الله تعالی قبضه او قدرت دی او دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي. نو چې کله الله تعالی دا هر څه پیدا کړي دي دغه ملکیت دی نو هغه د دوباره را پیدا کول ګران کار خو نه دی. د انساني ذهن مطابق خو یو څیز په لومړي ځل باندې جوړول ګران وي، په دویم ځل باندې بیا اسان وي. نو الله تعالی ته خو دواړه ځلونه یو شان دي چې د الله تعالی ملکیت ته ظالمانو تاسو نصیحت ولې نه قبلوئ. نبی علیه السلام د الله فرمایي د دین دا تاسو کا چې د دې وو اسمانونو مالک او رب څوک دی او بیا د دې اسمانونو د پاسه عرش دی، د دې عرش عظیم مالک څوک دی. نو الله وی دی به ضرور وي چې یو الله تعالی د دې عرش مالک دی او د دې اسمانونو مالک دی. نو بیا الله تعالی فرمایي چې دې ظالمانو تو فرمایا چې تاسو د الله تعالی نه ولې نه یریږئ او ځان ولې د کفر او د شرک نه بچ نه ساتئ چې دومره لوی ذات دی چې د وو اسمانونو مالک او بیا د عرش عظیم مالک دی، دا غیر رب دی. نو ظالمانو د هغه الله تعالی نه خو یره پکاره چې دومره لوی رب، ځکه د اسمان د دې وو ځمکو نه الله تعالی دومره لوی پیدا کړل دی لکه په ګرونډ کې چې یو بال پروت دی او د انور باره کې فلکیات ولې لیکي چې دا د دې ځمکې نه 13 کروڑ ګنا غټ دی، 13 کروڑ ګنا. نو بیا د انور په اسمان کې څومره وړوکی ښکاري، نو بیا د لومبي اسمان د دویم اسمان په مقابله کې دوره وړوکی دی لکه په ګرونډ کې چې بال پروت دی، بیا د دویم د دریم په مقابله کې دوره وړوکی دی. نو هر یو اسمان د بل نه چې کوم دی دومره وړوکی دی. نو چې د دې دومره لوی مخلوقات الله تعالی رب دی نو هغه الله تعالی به څومره لوی دی، هغه الله تعالی نه خو یره پکار د ظالمانو د الله نه ویریږي. بیا د عرش ته دی وو اسمانونو د وو ځمکو د الله تعالی د کرسۍ د هر څه الله تعالی عرش د بیا لوی دی. هغه الله تعالی چې د هر څیزو بادشاہي ورته حاصله ده، په هر څیز ورته قبضه او قدرت حاصل دی. کل شیء هر یو څیز د الله تعالی په قدرت کې دی او د الله تعالی په قبضه کې دی. او هغه الله تعالی چې چاته وغواړي پناه ورته ورکوي، خو د الله تعالی په مقابله کې څوک بل چاته پناه نشي ورکولی. چې الله چاته عذاب ورکوي نو د ټولې دنیا د مخلوقات راغون شي د الله نه څوک هغه کس نشي خلاصولی. ولا یجیرو هغه الله چې چاته وغواړي پناه ورته ورکوي، خو ولا یجارو علیه خو د الله تعالی په مقابله کې څوک چاته پناه نشي ورکولی. دومره لوی الله تعالی دی چې نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون کو چېرې تاسو پوهیږئ ظالمانو چې د هغه الله نه مو خلاصولی نشي نو په هغه الله باندې ایمان راوړئ. نو چې هغه الله هر څه کوي نو تاسو د حق نه ولې ګرځئ، د حق نه ولې مخشور لوئ، حق طرف ته راشه الله تعالی طرف ته. بل اتیناهم دا د هغه مخکنۍ خبرې جواب دی چې دی ویلو چې ان هذا الا اساطیر الاولین، موږ سره وعدې شوي دي او دا وعدې خو د دروغو کیسې دي. د هغې جواب الله تعالی ورکو. نو الله وی چې دې ته موږ حق دین راوړی دی، حق خبره مو ته بیان کړې ده چې قیامت کې به حساب او کتاب وي، قیامت حق دی، دا ټولې خبرې مو ته بیان کړې دي. نو دا موږ دې ته حق دین راوړی دی، دا د دروغو کیسې نه دي. خو دا ظالمان په خپله باندې دروغجن دي، په خپله باندې دروغ وي، ځکه چې وخت خو لا راغلی نه دی چې کله وخت راشي پته به ورته په خپله باندې ولګي.